د خیبر پښتونخوا مختلف برخو کې د غټ اختر رانږدې کېدو سره د سارو میلې لګېدلې دي. خو ولې د زیات ګرانۍ له وجې د خریدار سره بیپاریان هم پریشان دي. دوی وایي چې د تیر کال په مقابله کې سخت کال د سارو په نرخونو کې 15% پورې اضافه راغلې ده. دوی زیاتوي چې تیر کال کم ساروي قیمت 1 لک روپۍ وو، سخت کال د هغه شان ساروي قیمت 1.5 لک روپۍ پورې رسیدلې دي. د خرچېم ګرانې غیاګانې مخکې مثال خبره کانال پټې بری په 2000 اغشتو اوس په 9000 په 1000 روپۍ. نو داسې غیاګانې هم ګرانې شوي دي او د ګاډو خرچې د سنجې منجې بندې دي. اکثر دوی وایي یاره سنجي بنده ده نو د تیلو د وجې موږ ته د 100 روپۍ څاروي داسې هم ګران شي او حالات ډېر زیات خراب دي او خلک یاره راشي وایي تاسو قیسې کوئ څاروي نه خرڅوئ او خلکو ته چې ریټونه ووایي نو خلک نه خفه شي. سوداګر وایي چې د ګرانۍ له وجې هر یو شیز ګران شوی دی. یعنی د کرایه سره د څارویو لپاره د خوراک بندوبست کول هم دوی لپاره ګران دي. دوی زیاتوي چې د تیز نرخونو له وجې خریدار منډۍ ته نه راځي او که څوک را هم شي نو د ریټ نه د خبرتیا وروستو دوی بیا واپس نه راځي. دوی دا هم وایي چې د تیر کال په نسبت سخت کال څاروي کم خرڅېږي. یعنی مخکې و چې په یو ورځ کې 100 څاروي خرڅېده نو سخت کال په پوره ورځ کې صرف 15 څاروي خرڅېږي. دغه خبره ده چې د ټیم کې خلکو د مالونه روستي، یو طرف ته د مال ګرانی ده، بل طرف ته موږ له کړو ته څاروي چې بوتنو ګټو بم په 4000 3000 15000 روپۍ کو. اوس د ګټوانو والا سنجي بنده شوی د 10000 11,000 12,000 روپۍ غواړي. زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا سنجي کولو ساتي چې دې وخت کې د غریب خلک قرباني مو کې او د مزدورکار خلک د څاروي یو خوا بل خوا بوزي چې دا څاروي خرڅ شي او هر چاله پکې خدای په خپله نصیبه ورکړي. بل خوا خریدار وایي چې د څارویو نرخونه ډیر زیات دي او خاص کر د قربانۍ مالونو باره کې تاسو تاسو کوئ خو د مالونه سخت ګران شوي دي. لکه پروس کې موږ 45 منۍ او 50 منۍ مغیستو د هغې 1,20,000 روپۍ نن سبا د دی وي. که ته د چیلۍ له ورشي چیلۍ ته نه 30-40,000 روپۍ ورته دی یو چیلۍ وي. نو که سوچو ته وکړي هر شیز ګران دی. که سوچو کې مالکانو ته موتلی نه شي، ګرمي ده زیاتې خبرې ته کولی نه شي، اوره خبره ده دویمه خبره به ورته کوي پوه شوې چې هر شیز ګران دی. خریدار وایي چې یو خوا ګراني ده نو بل خوا سوداګر هم د ګرانۍ فایده اخلي. دوی وایي چې د څارویو وزن په مناسبت سره دی د څارویو نرخونه مقرر کړي شي.